بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة د قرآن مجید تڑمبنے سلورم حصے آخری صورت ہے. قرآن مجید مونگا مضمون لحاظ سرا سلور حصوں تا تقسیمو. تو پیک لمبنے حصہ د سورۃ الفاتحہ نا د سورۃ المائدہ ترخیر پور دے. پدے کے دا اللہ رب العزت د ربوبیت تذکرہ دا توحید فی الربوبیہ. پنځه سورتونه دی بګې دویمه حصہ بیا د سورۃ الانعام نه شروع کیږي او دا هر حصہ الحمدللہ سره شروع کیږي. زمونږ استادان وی دا مصدر د په الحمدللہ سره، یعنی ہر حصہ شروع کی گی دا الحمدللہ نا. پدے اگر اعتراض امراتا سوال کہ سورۃ سبا و سورۃ فاتر دا دوار ابتدا کے الحمدللہ دا تو دا غی حکمت استادان دا بیانی کہ دراصل دا آخری حصہ کے دعا مسائل دی. تو دے وجنا قرآن مجید آگے دا پارا دو ځله ابتدائی دو سورتونو کے الحمدللہ ویل دا. یو شفاعت قہری و بل شرک فی البرکات تردید دا پارا قرآن مجید آخری حصہ مختص کرے دا. دا حصہ دا سورۃ المائدہ دا مدنی صورت ہے. مدنی صورت هغه صورتونه ته ویل شي چې هغه د هجرت نه وروسته نازل شوي، او مکی هغه صورت ته وایي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوي. کوم عام تعریف درې چې کولی شي چې مکه کې نازل شوي ته مکی وي او مدینه کې نازل شوي ته مدني وي، دا صورت تحقیق باندې مبني نه دی. دا تعریف هغه وجه دارا چې سورۃ النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت مدنی ګڼل شي او د مدنی خو نازل شوی مدینه کې خو نه ده، دا مکه مکرمه کې نازل شوی ده. فتح مکه پر ورځ نازل شوی ده. دا د کول پکاري عربي مفسرین دا خبرې لیکي. اردو والا خو عام روایت چې صحیح بس غولی کی تحقیق ته نه ورلاندې وځي، کم کوز بداسي چې ودا ذکر کړي. سورۃ الفتح 83 نمبر باندې سورت ده، دا هغه نه وروسته نازل شوی ده. موږ چې دا بیان کوو نو بیا خلک اعتراض کوي، یا ځان پوهوي یا اعتراض کوي چې د سورۃ الفتح نه وروسته نازل شوی دی. نو بیا پکار داو چې دا سورۃ الفتح پسې لیکل دی، دلته ولې لیکل دی. نو دې وجه د کول پکار دی، هغه وجه په حدیث کې ده. هغه دارا چې قرآن مجید به څومره نازلېده تو سیدنا جبریل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل چې د قرآن مجید دا حصہ فلان کی صورت کې د فلان کی نرستو دارنګي د فلان کی آیت نمخ کې او فلان کی نرستو ته لیکل شي. دا ترتیب دیله انسانانو نه دی ورکړی، بلکې دا ترتیب جبریل امین علیہ السلام خودل دی او دا اللہ پا وینا دا ترتیب دے دے.
نو کم چې داسې یو ترتیبي یا داسې یو خبرې چې پای کې انساني عمل دخل نه د توقیف وي دې ترتیب ته ترتیب توقیفي وي. دا ترتیب توقیفی دے بے شک نازل شے بل ځای کې دی لیکن کتاب خدا دا الله دی کنه و چې کال الله ہوئی کلا چې دا فلان کې آیت د فلان کی نه مخ کې یا رستو یا فلان کی صورت کې ولي کې روان دی ورستو نو کتاب دا غره ترتیب مغور کړل. درې تفصیل مقصد دار چې قرآن مجید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مرتب موجود ہو ترتیب والا ورکړل شوی ہو. دې سلسله کې د خلکو خیال نه چې د ترتیب ګنده ابوبکر صدیق ورکړل دی څوک دا وایي چې دا عمر بن خطاب ورکړل دی. او د هغې نقصان دا شو چې خلکو دا حدیثو انکار شروع کړ اعتراضات شروع کړل. غلط علم نہیں ورکول پکار صحیح خبر کول پکار. دا موجودہ ترتیب هیڅ چا نه دی ورکړی دا مخلوق نه دی ورکړی دا خالق دا الله رب العزت په حکم باندې داسې شوي دي. دومره وا چې دا جدا جدا ځایونو کې لیکل شوی پخوا خو یا کاغذ موجود نه یا و هو عربو کې نه کاغذ ذکر قرآن مجید کشتہ رہے کنا کرتاس قرآن مجید کشتہ رہے کاغذ وہ لیکن دمرا ډیر مقدار کې عربو کې نو چې پاغې د قرآن مجید لیکل شوی ته دې وجه نه دا یا خو متفرق پاڼو کې لیکل شوی یا صحیح حدیثو کې راځي چې بعضې کاڼو باندې پلنو پلنو کاڼو باندې سیلونو باندې سیل چې ورته وي یا باندې سرمنو باندې یا د اوخ شانه باندې د اولی په اډوکی باندې په دې به قرآن مجید لیکل کېدو. کوم خلک چې د حدیث انکار کوي نه هغې دې حدیث ته صحیح نه وایي او د هغې وجه دې دا ښیي چې دا خو د قرآن یو قسم بېعزتي ده. دې ته بېعزتي نشي ویلی چې کله کاغذ موجود نه دی او قرآن لیکل پکار دی نو کوم ځای به لیکي. مخکني کتابونو خو به خلکو د اوسۍ په سرمن باندې یا د هغې په واز د باندې لیکل. کم خلک چې عاملان وي نو هغې هم بعضې کارونه د اوسۍ په واز د باندې کوي اوس هم د هغې واز د باري کوي. او د هغې زمانې کې دومره ترقي یافته زمانه خو نه وه په دې ولې اعتراض کوي خلک. د روایتونو د دې راویان بالکل صحیح دي کره دي څه دروغجن نه دي او دلته ابتدا کې دې نه ځان خبر کا چې د احادیثو دپاره کم راویان دي نو هغه راویان موږ دپاره د قرآن هم دي. که اعتراض تاسو په حدیث کوئ نو دغه اعتراض به په قرآن باندې هم راځي چې دا چا را رسول دلته هېڅ بې څه مشکلات مه پیدا کوو ځان له. تواتر سره یو شی ثابت دی بس ټیک ده. خامخا یو سړی وي چې زه لا نسلم په ډېرې ناست یم نه منم د هغې خو جواب نشي کولی. د پوهې دپاره دغه کافي ده چې کوم روات حدیث دي نو هغه روات قرآن هم دي. کومه طریقه باندې چې احادیث را رسېدلي دي په هغه طریقه باندې قرآن مجید هم را رسېدلی. نو بارکیف د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے قرآن مجید مرتب وہ اور صحیح حدیثوں کے اشترے چې فلان کې حافظ قرآن ہو فلان کې حافظ قرآن ہو حافظ هغه چاته وي چې هغه سره ترتیب سره هغه ته قرآن مجید یادي. دا نه وایي سړی چې قرآن ترتیب نو ورکړی شوی. ترتیب د الله په حکم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی دی لیکل شوی پای ترتیب باندې. بیا د سیدنا ابوبکر صدیق دور خلافت کې
کاغذ جزیرۃ العرب طور سے دیو جن آغی کاغذ کیوں لکھا اس بیا سیدنا عثمان عام طور اغتا جامع قرآن ویلی شي صحیح ده لیکن دا غي عوامو دا مطلب اغسته چې قرآن هغه جمع کړی دی هغه نه جمع کړی دا خو د اصطلاح لفظ معنی تصدقه قرآن له ترتیب الله ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ترتیب لیکل دی سیدنا ابوبکر صدیق هغه متفرق صحیفه هغه یو ځای کې را جمع کړی کتابی شکل کې تو بیا دا و چې قرآن مجید د عربو په لهجه نازل شوی دی د عربو مختلف لهجات د یوې علاقې یو لهجه ده د بل بله لهجه ده د بل بله لهجه ده نو په هغې لهجو کې باندې واغي قرآن وی مختلفو لهجو باندې عرب خو په دې پوهېدل چې دا ټول قرآن دی لیکن عجم خو په دې نه پوهېږي چې دا سړی خو یو شان قرآن وی دا بل بل شان دی وي دا بل بل شان دی وي سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ دا وکړل چې هغه خلک د قریشو په قرات باندې متفق په دغه بنیاد باندې سیدنا عثمان ته جامع قرآن وی و دا ترتیب کم زمونږ مخې ته چې دی دا نه عثمان ورکړی نه ابوبکر ورکړی رضی الله عنهما بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله په حکم دغه شان کړي و دې کې به سړی دا تفریقه نه کوي مونږ دا بالکل وایو چې دا هغه کتاب دی کوم چې الله په خپل نبی نازل کړی دی او په هغې ترتیب باندې په کوم ترتیب چې دا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخکې رسول په هغه فرض کړو دا ترتیب د قرآن دی دا چې خلک شته لکه علامه مشرقي نور بې شمېره خلک چې هغوی په دې خبره باندې معترض دي او نوې منکرین حدیث هم د هغوی په نقش قدم روان شوي دي هغوی وایي چې قرآن مجید په هغې ترتیب کې ولې نه دی لیکلی شوی په کوم ترتیب چې دا نازل شوی دی په دې هغوی اعتراض کوي سلک الدرر لومړني جلد کې ما د هغې نه څه بحث کړی دی د هغوی ذکر مې کړی دی زمونږ د خلکو کار دا دی چې کله دی د څوک گیا نه اچوي که نه شهرت یې نه وي نو بس جومات ګنده کوي بیا نو یعنې هر سړی د شهرت وږی دی د دې نه دی وږی چې زه د حق خبرې د ځان ورسوم یا زما څه فریضه ده دا د خلقو ته ورسوم یا زه د عمل وکړم د یو علم مقصد چې صرف شهرت حاصلولی هغې ته علم نشي ویلی دا د سستی شهرت لپاره خلک دا قسمه شوشې پرېږدي دغه سړي هم دا شوشه پرېښې ده هغه د یو سیاسي تحریک سربراہ خاکسار تحریک او ډېر بلا څیزونه هغه لیکلي دي څه عربۍ کې لیکلي دي څه اردو کې لیکلي دي پته لګېږي چې څومره سرټیفیکیټس دي هغه سره ته همیش دپاره کم خلک چې هغه صاحب استطاعتي صاحب استعدادي پوهې والا خلک نو دا دغه خلک اکثر واخلي او بیا د اسلام خلاف استعمالي دومره لوی ظلم یې کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث بارے کې لیکلی دي چې کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے سرا راگ ہے یعنی محدثین خو هر وخت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که نه هغه څه وایي وي دا څه بې سره سندره دا نه سندره ده او نه راګ دی دا د مسلمانانو طریقه ده چې هغوی د خپل رسول نوم ډېر په احترام اخلي او د قرآن مطابق صلو علیه وسلمو تسلیما مطابق هغوی هغه ته صلی الله علیه وسلم وایي دا دغه قسمه خلک دا مشران شوي دي کتابونه لیکي او بیا دي ټارګټ چې کمی رسایي هغه تعلیم یافته خلکو ته خاص کر هغه خلک چې هغه یا سیاسي وي
یا څه سرکاري عہدو باندې هغې ته دې رسایي وکړي او د هغې په ذریعې باندې بیا عوام بېلارې کوي. نن هم دغه کارونه دي. نو بارکیف دا ترتیب دا الله په حکم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب قرآن لیکلی دی. په دې د اعتراض څوک نه کوي. د یو صورت د بل صورت سره یو تعلقي هغې ته مونږ عام خپله اصطلاح کې ربط وایو. ریبې توی تړل. و دې کې نور څه نه کېږي خو انسان د هغه ذهن کې یو جلا پیدا شي، یو ښکلیوالی پیدا شي. انسان پوه شي چې دا صورت هغې پسې ولې لیکلی حکمت څه دی. دا حکمت د چې بحث کوي نو کله صحیح وي قرآن کې د هغې مثالونه موندی شي، او کله بعضې خلک جبري څه ربطونه شروع کړي. خو دا جبري ربطونه پیدا کول بعضې خلک کوي داسې جبري، یعنې ربط نه وي دوو څیزونو کې او نه خبره د ربط یي کومه چې دی وایي. د دې وجې نه قاضي شوکاني یو ځای کې دی رد لیکلی دی چې قرآن مجید کې خامخا په زوره باندې ته ربط مه پیدا کوه. یو ځای کې ظاهر کې وګوره چې څه ربط تا ته ښکاره کېږي یا ښکاره کړه. دا خلکو منکرین ربط کې لیکلی دی چې دی د ربط منکر دی، خو ما لیکلی دی واضح کړی مې چې منکر نه دی. هغه د دې رویې خلاف دی. بعضې خلک خامخا ربط پیدا کوي، خامخا په زوره یو ربط پیدا کوي. نه کوم چې ظاهري بالکل د الله کلام د حکمتونه پکې، او بل دا چې دا خو اجتهادي مسله ده. چې کله مونږ دا ویل چې قرآن مجید نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په حکم مرتب کړی دی، نو کې که ربط یې وکړو مونږ به یې سکو. دا ضروري خو نه ده. مونږ ته ربط معلوم دی یا نه معلوم، ټیک ده، فایدې پکې ډېرې شته، خو خبره اجتهادي ده. په اجتهادي امور باندې خلک دومره ټینګېدل نه کوي. خبره ده وکړه، که چا ذهن تسلیم کړه ویې منله ټیک ده، که ویې نه مانه ته پې خامخا زور مه کوه ته دې کې دا وجه ده دا وجه ده. دا د علم یو ذریعه ده، د علم یو سبب دی. هر یو شی په خپله درجه کې ساته. د دې اهمیت نه مونږ انکار نه کوو، خو د هغې رویې خلاف یو کوم چې بعضې خلکو خپله کړې ده چې خامخا بالجبر ربط پیدا کوي. نو په جبر ربط مه پیدا کوئ د الله په کتاب کې. کوم چې عام ذهن کې راتلی شي بس دې بیان کړی شو. په دې لوی لو خلکو لیکل کړي دي، زموږ استادانو په دې کافي لیکل کړي دي. ربط او خلاصې نه نور خلک ناواقف دي. شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه هغه چې به دا صورت ویل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو دې سره به هغه لطیفه ویل، هر کال به ویله. لطیفه دا و چې هغه ویل چې مونږ کله دور حدیث وکړو نو شهرت و د مولانا حسین علی رحمه الله. مولانا حسین علی رحمه الله د دې حضرت صاحب وایي. کله چې دې کله دا نوم حضرت صاحب وایي تو دې مطلب مراد مولانا حسین علی رحمه الله. دا کله هغه وا بچنا ده، بچنا قوم ده. او وا چې کوم دی دغلته کې انګریزانو یو کویې کنسته و، وا کوه ته وایي، د بچر قوم کویې. دی ورته الواني وایي، خلک وایي الواني څه شی دی؟ وا دی که وا، د هغې وا نه دي واني جوړ کړی دی، او الف لام یې پې د معرفت هغه لګولی دی. دې نه څوک خبر نه وي دا دی څه شی. حسین علي الواني، الواني دا مطلب چې وا د هغه کله دی. هغه غریب د هغه مدرسه نه وه، د هغه درس به درسګاه و. د هغه درسګاه مطلب چې بس یو کمره وه، په هغې کې به هغه سبق خو نور څه باقاعده مدرسه هلته نه وه. یو کال چې به یې قرآن شروع کړه بس قرآن به یې خو، چې به ختم شوی بل څه شی شروع کړه، به ختم شوی بل څه شی شروع کړه. داسې قسمه درس و تدریس ده.
خدا د حق مسلې کول دا انسان لړې تکالیف ورکوي. هغه چې میاں والی کې میاں والی د دې کله دی بنیادي هلته کې دا مسله وکړله د هغې ولګېدل خلک او دی وشړو د خپلو پټو ته راوت زمیندار سړی و. زه تلیم د هغه کلي ته هم تلیم وहाँ بچرا ته هم تلیم او کوم ځای چې هغه اوسېږي هغې ته ډیره حسین علي تر اوسه پورې وایي ډیره حسین علي ډیره چې ورته مونږ څنګه دیره وایو دیره د حسین علي پټو میاس کې یو ځای دی بس. هلته کې دی خلقو وشړه هلته کې سبقونه ویې ښودل نو د شهرت او قرآن مجید باندې شهرت یې دومره و چې د اصل کې د مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله شاګرد دی. دارنګې نور هم بې شمېره استادان د ده د قرآن مجید شته دی شهرت یې و قابل سړی و. شانور شاه کشمیری رحمه الله د هغه یو خوری دی او زوم هم دی احمد رضا بجنوري هغه د قرآن د زده کولو دپاره دا ورته ویل چې ته مولانا حسین علي رحمه الله لوړ شه. دا وړوکی سړی نه دی حسین علي ډېر لوی سړی دی خو قرآن سره او حدیث سره د خلکو د پخوا نه ډېره نالګي ده. په خولې آمنا وصدقنا وایي خو نه قرآن ته کینی او نه حدیث ته کینی. د حدیث خو چې کوم مذاق اړاولی شي نه ټولو خلکو ته پته ده چې څنګه خلک حدیثو سره څه کوي. دا حالت د قرآن مجید هم دی. شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله به ویل چې مونږ لړو یو څو کسانو مونږ ورته ویل چې مونږ راغلي یو مونږ د دوره حدیث وکړه موقوف علیه مونږ کړی وړه دوره نو هغه را تپوس وکړو چې تاسو قرآن مجید ویلی خو د علم ځان یو غروري که نه یو لویي د انسان په ذهن کې یو مونږ ورته ویل چې مونږ خو مولان یو مونږ جلالین ویلی مونږ نه تپوس کوې وی هغه ته بیا وایي چې قرآن وایې یو مونږ بیا ویل چې نه مونږ خو جلالین ویلی نه ورته یې چې تپوس درنه کوم یو دا چې آیا جلالین قرآن دی او یو تفسیر تاسو ویل دی قرآن ویل دیته وي چې قرآن کې دنده ټیسټ کسري متن کسري داسې قرآن ویل پکار دی. او بیا دویم تپوس وکړه چې ښه تاسو قرآن مجید ویل دی نو زه ستاسو نه یو تپوس کوم مو ویل چې وکړه نو دا جملې راته وویل چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام. دې دواړو جملو کې څه ربط دی؟ یعنې ربط یوازې د صورت سره نه وي ربط آیت کې دننه د هغې د اجزاو هم یو بل سره ربط وي که دا ډېر لوی علم دی چې الله چاله ورکړي ډېره پوهه ده ډېر حکمتونه دي په دې کې خو چې انسان په دې پوهېږي دا جواب خو چا نه لیکي چې دواړو کې څه ربط دی. اوفوا بالعقود وحلت لکم بهیمة الانعام کې څه ربط یہ مونږ چې جلالین کو خدا نشته دا نشته تفسیر کې نشته چلته نو بیا ویل چې دا خدا سے کلام شو د لیونی کلام شو بیا نعوذ باللہ من ذالک وی یو لیونی و کیسه وکړه چا به ویل سکندر مر گیا بکری چر رہی ہے ته دواړو جملو کې څه ربط دی؟ سکندر مړ شوی دی بیزه سریږي نو بیا ربط هغه واضح کړه چې دلته کې قرآن مجید آواز کوي چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود او پای عقودو کې یو عقد دا هم دی چې حلال حرام باغی کوم چې الله ویلی دی هغه څیز به حلالي کوم چې الله ویلی دی هغه څیز به حرامي کوم چې الله ویلی دی نو تاسو دا ولې نه پوره کوئ؟ بیا خو ډېر فصیح او بلیغ سړی و د صورت ټول مضمون یې واضح کړه چې مونږ فیصله وکړه چې نه مونږ اول قرآن وایو دور حدیث په بل کار کوو دا د هغې مولانا حسین علي رحمه الله انداز دی دا د هغه طرز دی
بیا هر چا پکې ځان له خپل یو اجتهاد هم کړی دا چې ټول هو به هو هغه شی دی خو هغه تا ته یو بنیاد درکړي طالب علم له استاد بنیاد جوړوي او چې کله هغه کې استعداد او په خپلو خپو درېږي نو بیا ورته دغه طریقه ده زه مخکې چلېږي اوس دا په دیني مدارسو کې هم داسې کېږي او سکول کالجز یونیورسټیز کې هم داسې کېږي او دا طریقه ده نو بیا د هر استاد انداز ځان له ځان لري هغه نه ډېرو خلکو قرآن مجید ویلی دی څوک په یو انداز ښیي څوک په بل ښیي څوک په بل ښیي لیکن هغه بنیادي لهر به ټولو کې یو وي هغه صحیح توحید په هغه باندې توحید ډېره غلبه وه بلکې د قرآن مجید دعوه د هغه په نیز باندې توحید دی مرکزی مضمون د قرآن مجید دې ته هغه څه وایي توحید دا اصطلاحات دي بس د قرآن د پوهې دپاره داسې ډېر شي خلک دی لکه مولانا عبید الله سندھی رحمه الله هغه به ویل چې د قرآن مجید بنیادی دعوه چې کوم دی بنیادی مضمون مرکزی مضمون هغه جهاد دی هغه هغې طرف ته تللی دی نو توحید والا جهاد منکر نه وي هغه هم د جهاد آیتونه ذکر کوي او جهاد والا هم د توحید منکر نه وي هغه هم توحید بیانوي دې ته د انداز جدایي وي د بعضې خلک د دواړو ماهر وي او د بعضې خلکو خیال دا دعوه د هغې دا ده چې د قرآن مجید مضمون هغه نفس انسان ده یعنی بنیادی مضمون د قرآن څه شی دی نفس انسان او د انسان هغه دیندار کول مهذب کول دا اصطلاحات دي دې کې داسې شی نشته دی چې انسان هغې ته کفر یا شرک یا ضلالت وایي دا د قرآن مجید د پوهې دپاره یو کوشش دی او د هر چا کوشش په جدا جدا اندازه کېدی شي مونږ چې ګورو دی کې ربطونه اول ربط خو دی کې دا دی کم چې ډېر ښکاره دی بلکل واضح دی آخری آیت کې د سورۃ النساء لیکلی دی چې یبین الله لکم ان تضلوا الله تاسو ته وضاحت کوي د خپل دین دې لپاره ان تضلوا چې تاسو ګمراه نشئ چې تاسو بېلاره نشئ نو د هغې بې راهروۍ څه طریقې دي د هغې د بچ کېدو څه طریقه ده هغه دې صورت کې ښیي موږ ته چې د ګمراهۍ نه د بچ کېدو مختلفې طریقې دي یو طریقه پای کې دا ده چې تاسو نظر نیاز منښت الله پورې خاص کړئ الله چې کوم حلال حرام مقرر کړي دي د هغې نه خوا دېخوا مه کېږئ هغه تسلیم کړئ چې هغه وایي درته او بیا خاص کر هغه څه چې الله حرام کړي دي انما حرم علیکم المیتة والدم د دې نه ځان ساتئ دا بې راهروۍ دي دا بالکل واضح ربط دی دې کې مونږ څه کینچاداري نه ده کړې دویم واضح ربط دا دی چې د مخکني صورت ابتدا رقم نه نشوې وه یا ایها الناس نه یعنی ټول خلک یې مخاطب کړو چې خلقو دې صورت کې چې کوم قاعدې ضابطې بیانېږي په سورۃ النساء کې تاسو په هغې عمل وکړئ تو دې صورت کې آواز خاص کوي مؤمنانو پورې مؤمنان مخاطب کوي په دې کې اول انسانیت دی وروسته بیا ایمان دی ترتیب زده اول به انسان خوي که نه څوک موجود نه دی دا مومن دی اول انسانیت ته انسانیت ځان کې اول پیدا کړ انسانیت نہیں پیدا نو د ایمان فایده نه د انسانیت غنې تقاضی بیا پورا کول بګاری اول قرآن مجید آواز یا ایها الناس ټول خلق ته کړو دی صورت کې آواز کوي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دا بالکل واضح ربطونه دي نور ګڼ ربطونه یې دی څه یو دوه نه دي
ګڼ کېدی شي تفسیر روح المانی کې پېشمېر روابط ربطونه لیکلي زمونږ استاد محترم د هغه اکثر ربطونه روح المانی نه ماخوذ دي دارنګه تفسیر البحر المحیط کې هم کافی ربطونه دي د امام راضی تفسیر کبیر کې هم ربطونه دي بلکې کې د آیتونو میانس کې هم ربط دي د امام بقاعی خو مستقل کتاب دی ربطونه باندې د 7 جلد کتاب دی د سورتونو او د آیتونو میانس کې ربط خو دا خبره یاد وساته څنګه چې مونږ وویل چې دا اجتهادي علم دی ممارست باندې حاصلېږي په دې کې اختلاف صدا څه نه چې دا پلان کې داسې وي پلان کې داسې وي بس ټیک ده د پوهې خبره ده ایو زمونږ د استاد یو خاص ربط دی ایته هغه اسمي ربط وي نو دا خو د بعضې مفسرین هم شته د بعضې شیوخ هم شته خو هغه لږ دی د ټول قرآن مجید نه دی د استاد محترم هغه چې و نه هغه د ټول قرآن مجید دی او با اکثر د ختم روز باندې هغه خو اویل وی چې دا دعا په صورت کې مونږ ربط بیانو د دعا په صورت کې ویل هم ډېر خوږ اواز الله هغه ورکړو نو دا چې ته د سر راوایې نه هغه شروع کړې ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا یو وعده ده انسان یې کوي نو بیا به ویل ولا نعبد البقره یعنې سورة الفاتحې نه هغه بنیادي مضمون راواغست اوس به سورتونو نومونه هغې سره اخلي الله ستا بندگی کوو ستا نه امداد غواړو د غوا بندگی نه کوو لا نعبد البقره کما عبادتها اليهود لکه څنګه چې یهودیانو د غوا عبادت کړو ولا نعبد آل عمران امونږ د آل عمران عبادت هم نه کوو کما عبادتهم النصارى لکه څنګه چې نصارا او د هغې عبادت کړو او بیا مونږ خو ډېر نیکان خلک یو که نه دا ځکه نه کوو چې عبادت د غیر الله لأن عبادت غیر الله ظلم دا الله نه سوا د مخلوق بندگی کول دا ظلم دی ولا نظلم قط حتى على النساء مونږ ډېر شریفان یو موږ خو په ښځو ظلم نه کوو نو ستا په حق کې بس ظلم وکړو دا مضمون هم دی عاجزي پکې هم ده خپل حیثیت هم ښکاره کولی خو چې کله مونږ ظلم نه کوو شرک نه کوو په مخلوق ظلم نه کوو فانزل علینا مائدة من السماء نو یا الله مونږ باید آسمان نه تیار رزق را نازل کړي انزل علینا مائدة من السماء دا د ټول قرآن اخره پورې باغه وي دا هغه لږ وی هر صورت سره او د الله فضل سره دا اول ځل ما جمع کړو د هغه د خولې نه زمونږ بل ملګری ابوالاستاذ مولانا شمس الرحمن صاحب رحمت الله تعالی علیه د دې هغه ګواه دی خو وفات شوی دی د سره ډېری و دا ما جمع کړو د هغه د خولې نه اوس د هغه تقریبا ټولو کتابونو کړي قرآن سره متعلق هغه به اول لږ وی بیا به وقتاً فوقتاً بدلول را بدلول هم او ډېر فصیح هم و که نه نو یو په ځای بل وی بل په ځای بل وی خو اول کې د دې جمع ما کړی و الحمدلله دا خو د صورت ربط شه ظاهري بس چې ډېر حکمتونه دي پکې موږ ته پکې ښکاره دغه ښکاري نور بې شمېره څیزونه دي په دې کې یو دوه نه دي د مضمون لحاظ سره بې شمېره ربطونه دي په دې کې خو عوامو دپاره په داسې وخت ضایع کول دي بس غټ غټ مونږ وویل دغه کافي دي بیا د هر یو صورت یو مضموني صورت ای د څوک مضموني صورت وایي زمونږ استاد ورته دعوه وایي دعوه سوره څوک ته مرکزي مضمون وایي چې د صورت مرکزي مضمون سره یو مرکزي راوي د حدیث خلک وایي د حدیث مرکزي راوي فلانه دا مرکزي راوي څه ته وایي
دا کله کله د یو حدیث ګڼ طرقي ګڼ اساني دي، خو په هر سند کې د صحابي نه رستو تابعي یا تبع تابعي هغه یو وي بالفرض، ټولو کې یو وي. د تابعي نه رستو شاګردان ډېر شي مختلف، یا د صحابي نه رستو ډېر شي، نو خلک وایي دی مرکزي راوي فلانی دی. مرکزي باندې دا مطلب چې تر دغه ځای پورې یو دی، دغه ځای نه بیا شاګردان ګڼل شوي دي. دا جرح و تعدیل کې دا پکاري کې دا لفظ مرکزي راوي. د دعوی حیثیت داسې وي، موږ چې کوم مستدان مثال به راکو، نادایي چې ونه چې کوم ده ونه یا هر یو بوټی چې کله کېږي نو هغه تخم کوي. دا تخم چې مونږ راواخلو نو په دې هر تخم کې جړ هم شته دی، په دې کې تنه هم شته دی، په دې کې څانګې هم شته دی، او په دې کې تخم هم دننه شته دی. دی هغه معمولي څیز، یعنی د صورت د دعوی حیثیت دا د تخم غونده دی. د جوارو وړه دانې چې مونږ وکرو د هغې نه بیا لوی شی روزي ټانټې په شکل کې، هغه بیا بې شمېره وږي ونیسي، بې شمېره دانې وکړي. خو دا ټول څیزونه سره د پاڼو سره د هر څه دا قوت په دغه ورکوټې غوندې د ذرې په شان تخم کې موجود و. نو دارنګې د صورت دعوه څنګه وي، د هغې د صورت د هر آیت سره یو تعلق وي، خو هغه پوهه غواړي، فکر غواړي، لطافت غواړي. در هغې نه غیر چاپېر تاویږي. میچن که چالی دی که نه، میچن فلک الغزل، د هغې په منځ کې یو دوکي، هغه دوک نه غیر چاپېر هغه میچن ګرځي. نو دارنګې د صورت مضامین چې کوي دا د هغې یوې دعوې نه غیر چاپېر ګرځي. که دلیل عقلی راځي، که نقلی راځي، که وحی راځي، که بشارتي او که تخویفي، د ټولو تعلق هغې دعوې سره دعوې دغه حیثیت دی. نو کله خو یو صورت کې یو دعوه وي او کله صورت کې ګڼه دعوې هم کېدی شي. په لویو صورتونو کې دعوې ګڼ هم کېدی شي، په وړو کې هم ګڼې کېدی شي. اجتهادي څیز دی، ډېرېدی هم شي پکې. تو دې صورت کې دعوې چې مونږ ګورو نو یو هغه دعوه ده چې هغې ته مونږ وایو بیان التحلیل والتحریم، ورد علی الشرک الفعلی والتصرف. تحلیل او تحریم، قرآن مجید د دې صورت دعوه تحلیل و تحریم. تحلیل و تحریم څه شی دی؟ و دې نه به اصطلاح ته ځي، دا اصطلاحات دي، دا زده کول پکار دي. تحلیل منې یو داسې څیز چې هغه الله حلال کړی دی ته هغه حلال وګڼئ، او تحریم هغه یو څیز چې الله هغه حرام کړی دی او ته هغه حرام وګڼئ. نو دا خو ټیک ده، د الله حلال کړی شوی څیز به حلالي او د الله حرام کړی شوی څیز به حرامي. خو کله کله بل څه چلو شي، یو څیز دی هغه الله حلال کړی دی، لکه غوا میخه حلاله ده، اوسه حلاله ده، ښکار حلال دی. لیکن انسان چې کله احرام وتړي حج دپاره یا عمرې دپاره، نو بیا په ده باندې دغه څیزونه کول حرام شو. نو الله خپل حلال څیزونه په بعضې حالاتو کې حرام کی، دې ته مونږ وایو تحریمات. تحریمات د الله. و دا صورت چې کوم ذهن جوړی نه هغه د صورت الانعام دپاره جوړی. په صورت الانعام کې بعد د مشرکانو عملی شرک، اعتقادي شرک د هغې تذکرې. نو دا صورت هغې ته یو تمهید دی چې د مسلمان کار به صحیح دی، به هغه څیز حلال حرام ګڼي کوم چې الله درته ویلي. اوس که الله رب العزت درته دا ویلي دي چې ته وایي د ښکار غوښه نه خورې په احرام کې، د ښکار غوښه ښکار به نه کوې په احرام کې،
نو دی وښکار نه کوي په احرام کې. خو دې خلاف د مشرکینو یو طرز یو طریقه وه، هغه دا وه چې هغوی به د تحریم الهي په مقابله کې تحریم د غیر الله ګڼه. تحریم د غیر الله څه شی دی؟ دا د یو بل متضاد څیزونه دي، تحریمات الهیه او تحریمات غیر الله، دا بالکل متضاد څیزونه دي. الله یو څیز حرام کړی دی، غوښه حلاله ده، الله غوښه حلاله کړې ده، د څاروي غوښه حلاله ده. که یو سړی د یو بیمارۍ د وجې په ځان باندې غوښه بند کړي نه یې ته تحریم نه وایي. خو که بالفرض پیر صاحب ورته ووایي چې دا غوښه به ته نه خورې، د پیر گفت راشي ده چې غوښه به نه خورې او دی هغه حرام وګڼي په ځان بند دی کړي، نو دې ته وایي تحریم د غیر الله. قرآن دلته کې دا شرک رد کوي. دا اوس د پاک و هند چې کوم خلق دی کې دا موجود دی. داسې پیر صاحب چې ورته یو کار وایي چې دا مه کوه، نو دی داسې حرام ګڼي لکه ته به یې دا کنه الله حرام کړی دی، اگر چې هغه څیز حلال دی. ډېرو حق پرستو کې هم دا شی راغلی دی، استاد منې کړی دی د یو حلال څیز نه، و دی ځان وباسي، ځان ته مه وباسه، په تا کې او په پیر کې څه فرق دی؟ یعنې د الله حلال څیز په چا بندول په دې بنیاد چې دا نقصان ورکوي سړي ته جسماني لحاظ سره نه، د عقیدې لحاظ سره، و دا قسمه څیزونه منل دا درست نه وي، دا تحریم وي د غیر الله. نو قرآن به وایي چې کوم د الله تحریمات دي د هغې به خیال ساتئ. یعنې الله پابندي لګولې ده چې تاسو به د احرام په حالت کې ښکار نه کوئ، د دې به خیال ساتل پکار دي، احرام کې به ښکار نه کوئ. او چې کوم تحریمات د غیر الله دي لکه بحیره، صاحبه، وسیله، دا هم تحریمات دي، خو د هغې استعمال به ستا لپاره جایز نه وي. ولې؟ هغه نظر د غیر الله دی، هغه نذور د غیر الله دی. اب هغې حلالیږي چې د هغې بحیري، صاحبې، وسیلې او حام مالکان توبه وباسي د خپل شرک نه، بیا به حلالي. و دې صورت کې دعوه به دغه بیان التحلیل والتحریم، بلدا چې شرک فعلی او شرک فی التصرف. شرک بنیادی طور دو قسم دي، د یو شرک تعلق عقیدې سره، هغې ته موږ شرک اعتقادي وایو، او د یو شرک تعلق عمل سره، هغې ته شرک فعلی یا شرک عملی وایي. نو عقیدې سره چې کوم شرک متعلقي پای کې یو تصرف دی، د چا په باره کې دا خیال ساتل چې دی هر هغه کار کولی شي کوم چې الله کوي، دا شرک فی التصرف دی. نو دې صورت کې دا لومبنۍ آیت چې مونږ وایو چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید. دې کې دغه دعوه ده. دویمه دعوه صورت کې هغه دعوه د توحید ده. بالکل آخر ته لاړ شئ 120 آیت کې وګورئ. لله ملک السماوات والارض وما فیهن. یوازې د الله دپاره دي، یوازې د الله دپاره دا بادشاهي د اسمانو او د ځمکې او هغه څه چې په دې کې دي. دا توحید دی، دې کې چا څه اختیار نشته، او خاص هغه الله په هر چیز قدرت لرونکی دی. د صورت دا دوه دعوې دي. بیا د صورت موږ خلاصه مو وایو. خلاصه کې دا چې موږ د دې په یو نظر باندې د صورت د مضامینو پته ولګي. پخوا دا کم تکړه خلک چې وو چا سره به دا فنډز وو، دا قسمه څیزونه سکولونو کالجونو کې، دوی به د یو ګراف په شکل کې
جوړ کړي وای ته ویل کړي فانډز ایټ ا ګلانس، یعنې فانډز په یو نظر کې چې ته ورته یو نظر وګورې ته دا پته ولګي. په خلاصې دغه حیثیت دی. دې کې زموږ استادان تبویب هم کوي، تبویب کې بابونه جوړول، حصې مقررول، دا هم اجتهادي امر دی. ته چا کې به یو دوه ایتونه وروسته وي، چا کې مخکې، هر سړی د خپل فهم مطابق وي. داسې عیب نه دی چې پلانې یې تر دې وي او پلانې یې تر دې وي، داسې منصوص شی خو نه دی. دا ذرایع دي د علم، د علم ذرایع مختلف کېدی شي. بس خلاصه کې دغه یو څیز. نو کله کله خو واړه صورتونه لکه سورۃ الکوثر، دا ته پای باندې سوچ وکړې ته پوهې چې پای کې قرآن څه ویلي دي. خو انا اعطیناک الکوثر کې خوشخبري ورکړه چې موږ تعالی کوثر درکړی دی یا به کوثر درکو. او آخري آیت کې هم خوشخبري ورکړې ده چې ان شانک هو الابتر. دا دوه خوشخبرۍ شوې. خوشخبرۍ ته زموږ استادان بشارت او بشارت وایي، دوه بشارتونه شو. او میز آیت کې تو ګوره نالته یې څه ویلي دي، فصل لربک وانحر، دوه اوامر دي. استادان زموږ دا وایي ته ماله دوه کارونه وکړه، زه به ستا دوه کارونه وکړم. د خلاصې دغه فایده ده. هغه صورت چونکې مختصر ده نو باید لږ زر پوه شوې. یا سورۃ الفلق او سورۃ الناس ته وګوره، نو پای کې څه خلاصه ده؟ دا یې خلاصه ده چې که ته په هر حالت کې، که ته لوکې او که ته لوی، که ته سړی او که ته ښځه، که ته بوډا او که ځوان یې، نو پناهي الله سره حاصله کړه. سورۃ الناس هم دغه شی دی. د خلاصې د مضمون فایده دغه وي چې انسان ته د هغې صورت پته ولګي په یو نظر کې چې دی کې کم مضمون کم ځای کې دی. زمونږ د استادانو علاوه نورو خلقو هم په دې کافي کار کړی دی. مضامین قرآن په نوم باندې چې کوم کتابونه ملاویږي دی کې اکثر و بیشتر دا قسمه څیزونه وي. د قرآن د زده کړې دپاره یوازې نه بلکې د علم د زده کړې دپاره د حاصلولو دپاره د مختلفو خلقو مختلف کتابونه کتل پکار دي. د سره علم کې وسعت پیدا شي. دومره چې انسان د باطل پرستو کتابونه د علم نه بغیر نه لولي. په علم پابندي نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله جنگي مهماتو نه فارغ شو نو سیدنا زید ته ویل چې د یهودو ژبه زده کړه او د هغې علوم موږ ته ووایه چې څه وایي، د هغې په کتابونو کې څه دي. زموږ خلکو دغه حدیثونه معلوم، عوام دې نه کوي دا چلونه. علماو له پکار دی چې هغې ولولي. ځکه د عالم ذمه داري دا وي چې هغه د هر باطل جواب وکړي. د باطل جواب بالا هغې کوي سړی چې کله ورته علم وي چې هغې داسې وایي داسې وایي داسې وایي، دی دلیل دی دی دلیل. او چې کله انسان ته څه پته نه وي دی عبارت د څه شي کوي، څه شي باره کې به خبره کوي. کنزل خو د خبرې حل نه دی چې سړی کنزل وکړي. علمي جواب پکار دی. نو خلاصه د صورت کم چې مونږ وایو نه هغه دا ده چې دا صورت 3 حصې دی. چا به څلور حصې کړي، بلکې استاد محترم ته مو غالبا حصې لرې کړي دي، هغه ټول ابواب کړي دي. په دا اجتهادي امر دی، هر چا خپل سوچ ته په دې پابندي نشي لګېدی. 3 حصې دي او په هر حصه کې مونږ وایو 2 بابونه دي. لومړی حصه 40 آیتونو کې ده. دې خلاصو باندې زما دا تفصیلي کتاب سلک الدرر دی، دا خو نشته اوس ختم شوی دی. خو بهرکیف د دې نه ډېر زیات خلک فایده اخلي الحمدلله. او ډېر لوی خلک ما ته ویل دي چې د دې نه مونږ قرآن ښیو. نو دا ډېر ښه سعادت دی. انشاءالله دا یو صدقه جاریه ده. دې کې یوازې خلاصې یا ربطونه نه دي بلکې دې کې د قرآن بعضې مشکل ځایونه مونږ حل کړي.
باندې تفصیلي نکتې هم شته په دې کې. اوس هر یو سړی ځان له خبره کوي نو چې دا به جي پوره تفسیر کړه وګه دا دار چا بس تماشبین چې کوم دی هغه د نښې مینځولي ما چې څوکتان کې زه ورته یم دا واله ته ولیکه که ته ولیکه موږ بیا مو ګورو. یعنې د انسان کوششونه محدود دي. دا داسې نشي کېدی یو کتاب چې هغه د هر چا د رایې مطابق او هر سړی د پای خوشحالي سوال نه پیدا کېږي. دیو جن هر کتاب کې څه خوبۍ هم وي او څه خامۍ هم وي، څه کمزورۍ هم وي، څه فایدې او کمالات پکې هم وي، څه ملاحظات هم پای کېدی شي د خلکو اعتراضات. خو خلک به د هغې د وجې به سړی دین نه پرېږدي، نه به تصنیف تالیف پرېږدي. او دې لحاظ سره دا ښه کتاب دی الحمدلله چې ډېرو لویو خلکو دې نه الحمدلله فایدې اخیستې دي. اوس ته مخلي البته یې بل ایډیشن ای باندې ما کار شروع کړی دی، کافي حده پورې شوی هم دی. او دا یې خصوصیت بیا دا دی چې د منکرین حدیث کم ځای کې اعتراضات کوي، دا اکثره بیشتر د صورتونو ذیل کې د هغې ما څه خبر اخیسته دی. لکه د سورة المائده کې به تاسو ولولئ فاقطعوا ایدیهما سارق و سارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما. دلته ما د پرویز یو رایې پیش کړې ده چې پرویز د فاقطعوا ایدیهما کې کوم تحریف کوي. دا تحریف چا نه دی ویلی، زموږ خلک ګوري هم نه، په دا خوا سې لګیا داسې کوي داسې کوي. دا سړی ډېر ماهر دی په تحریف قرآن کې، لغت کې تلفیق کې یعنې لغت جوړول د ځان نه په دې کې ډېر زیات ماهر دی، ډېر مهارت لري. اکثر خلک د نه واقف نه دی. د دې نوي ایډیشن کې مونږ کړي دغه د الله په فضل چې کومو ځایونو کې د داسې ګمراهۍ کړي دي ته یې مونږ خبر اخیسته ده، نو علمي جوابونه هم کړي دي. او بل لا چې د استاد عبدالله چکړالوي داغه تفسیر درې جلد کې داغه ترجمه او تفسیر د نه اکثر او بیشتر مخالفي د جواب کې هغه یو ځای کړی دی چې استاد هم د رائے خلاف ده. جدید ایډیشن بس الله توفیق راکړي او اسباب د جمع کړي چې دا جدید ایډیشن تیار شي. هسې ما تر سورة الاعراف پورې الحمدلله کړی دی مزید اضافو سره، نور هم که الله ته منظور یې زر به وشي. لومبنی باب مونږ ویل هره حصه کې دوه بابونه دي. لومبنی باب زمونږ څوارلس آیتونو کې دی. آیت 14 زمونږ دی سوف وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بوله. قرآن ټول د الله کلام دی او د الله کلام ټول د فضایلو نه ډک دی. یعنې د قرآن مجید چې ته کومه حصه وې نه الله تعالی د هغې اجر او ثواب درکوي. د حدیث په کتابونو کې د باقي صورتونو لپاره خاص فضایل دي. لا خو ټول غلط نه دي، صحیح هم شته پکې. لکه د سورة الفلق او سورة الناس ځان له فضایل دي، د سورة الاخلاص ځان له فضایل دي، د سورة الواقعه فضایل شته دی. دې ته اضافي فضایل وایي. نور خو چې د قرآن کوم فضایل دي پای زمونږ ایمان دی هغه شته، لیکن د هر صورت او د بعضې آیتونو هم جدا جدا فضایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. دې فضایلو په باب کې خبر زده کول پکار دي. حق دا دی چې عام طور دا مشهور ده چې ضعیف حدیث په فضایلو کې کار کوي. یعنی که یو سړی یو ضعیف کمزور حدیث بیانوي د دې لپاره چې څه فضیلت په ثابت کی نو خیر د جایز دی. دا د بعضې خلقو رایه ده، د ټولو رایه نه ده، نه په دې اتفاق شته دی. دا په ټولو محدثینو کې د دوو محدثینو رایه ده.
او هغې سره هم هغې چې څه لیکلي داسې نه دي ویلي. یو داسې فضیلتي چې هغه نورو نصوصو سره ثابت دي، لکه د قرآن مجید فضائل د قرآن نه هم ثابت دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې هم ثابت دي. نو که دغه شان ثابت شوی فضائل یو ضعیف حدیث سړی پای کې بیان کی، فضیلت د هغې په نورو نصوصو سره ثابت دی، نو دغه فضیلت بیانول صحیح دی، قابل قبول دی. د محدثینو د قاعدې مطلب دغه دی. دا نه دی مطلب چې یو فضیلت ته ثابت دی د هغې څه بنیاد نه وي، په نورو نصوصو کې د هغې ثبوت نه وي او ته هغه بیانوي او په هغې ثابت دی، دا ثابت نه ده خبر، دا نادرسته. ضعیف حدیث باغی چې پای کې څوک داسې راوي نه وي چې د هغه حافظه خرابوي، داسې راوي پکې نه وي چې هغه منکر الحدیث وي، او داسې راوي پکې نه وي چې هغه وضاع وي. تبیین العجب کې حافظ ابن حجر اسقلانی دا شرطونه لیکلي دي، او دا شرطونه په در مختار او د هغې شرح شامی کې هم لیکلي دي چې ضعیف حدیث کم قابل قبول دی، هغه دغه قسم قابل قبول دی چې منکر الحدیث راوي پکې نه وي، د ضعف حافظې شکار پکې نه وي، او دارنګې ګړنتو راوي پکې نه وي وضاع. او بل شرط دا دی چې پای باندې کم فضیلت ته ثابت دی نو د هغې د اجر امید به نه ساتي. دا هم شامی کې لیکله. دا خلک خو دا ضعیف حدیث بیانې دی لپاره چې کم فضیلت پکې دی که د هغې اعتقاد ساتي که نه، ایوي د دې اعتقاد به نه ساتي. نو د آخري شرط چې د تسلیم کې نو بیا ضعیف حدیث وړه پکار نه راځي. خو دې دا مطلب نه چې دا هر حدیث ضعیف حدیث ته رد کوه. کله کله یو حدیث به په یو سند باندې ضعیف وي، په بل به هم ضعیف وي، په بل به هم ضعیف وي، لیکن محدثینو ته دې پته وي چې دې حدیث طرق دومره ګڼ دي چې موږ راجمع کړو دا حسن درجې ته رسي. دا بیا لویه فتنه جوړه شوې ده چې ته حدیث بیان کې یو حدیث د خلکو خیال یې چې دا یو حدیث دی، نو بس هغې هغه ری ټوکری ته وغورځوئ. دا خبره نادرسته، دا هم یو فتنه جوړه شي چې دا ضعیف دی، دا ضعیف دی، محض ضعف خو وجه نه ده، د ضعف درجه معلومول پکار دي، هغې درسته بیا خبره کول پکار دي. دې وجې نه خلکو دې باندې کارونه وکړل، بهر سعودي کې، دبۍ کې، قطر کې څومره لوی لوی مدارس دي، لوی یونیورسټۍ دي، نو یې کار کوي په دې باندې الضعیف الحدیث الحدیث الضعیف په نوم باندې کافي کار شوی دی. ما سره هم شته ګڼو. نو محض دا نه چې ته دا حدیث ضعیف دی بس خبره ختمه شوه. دا یا واقعي په هر سند باندې دا حدیث ضعیف دی یا صرف دا یو سند دی؟ د دې لپاره به سړی هغې علماو ته رجوع کوي چې د هغې دا فن وي. هر عالم کار دا نه دی چې هغه بس وي یو حدیث یو طریقې ضعیف دی ته وایي دا ټول ضعیف دی. دا غلط کار نه دی کول پکار. د قرآن مجید د سورتونو فضائل خو ثابت دي، پته ولګېده، خو یو داسې حدیث دی چې پای کې هغه سړی لګیا شوی دی د سورة الفاتحې نه واخلې تر سورة الناس پورې په یو خوله باندې لګیا دی چې دې صورت په لوستو کې دا فایده ده او دې کې دا فایده ده او دې کې دا فایده ده او دې کې دا فایده ده. دا حدیث زمخشری لیکلی دی په خپل کتاب کشاف کې. زمخشری یو معتزلی عالم دی، البته هغه د بلاغت امام دی، خو د هغه نه تفسیر د هغه قابل قبول نه دی. یعنی یوازې علم د انسان دې ځای ته نه رسي چې ته د هغه هره خبره صحیح وګڼې. هغه د عربیت امام دی لیکن د هغه تفسیر قابل قبول نه دی، هغه د بدعتیانو په تفسیر کې شامل دی. کشاف دی دا د مبتدعینو په تفسیر کې شامل دی. او د کشاف چې کم تلخیصات دي
لکه د امام بیضاوي تفسیر بیضاوي انوار التنزیل نوم نه راغی. نور بېشمېره کتابونه یا د بیضاوي چې کوم توضیحات دي بیا خفاجي او فلان لیکلي نو پای کې دغه ضعیف نه بلکې موضوع روایت دا هغه لیکلی دی د هر صورت پر آخر کې بیانوي. بیضاوي باندې ټول لخه کار خفاجي کړی دی، شهاب الدین خفاجي، چې صورت ختمیږي نو هغه حدیث ولیکي او په هغې جرح ولیکي. سلک الدرر کې مونږ د هغه نمت اختیار کړی دی، خو مونږ هغه اخر کې کې زه اول کې لیکم. د هر صورت فضائل وي. مونږ ویل د قرآن مجید دا افضل ترین کتاب دی، که جدا فضیلت ثابت نشي د بعضې صورتونو نه دي شي ثابت کنه. د الله کلام نه خو نه وځي، د الله کلام خو د ټولو کلامونو نه افضل دی. خو دې کې بعضې شته مونږ خو استقصا نه دی کړی چې ټول را جمع کړو. بعضې ملګري دا وایي چې دا ټول را جمع کول غواړي. نو ما یې ټیک ده ملا وتړی ورته، زه به ورته وښیم چې دا فلانی ټول لیکل خو زه نه شم کولی. یعنې چې یو کار وکړې نو هر سړی به دا وایي چې دا ته وکړه، زه یې ولې وکړم، نور خلک نشته دی. که نور خلک صرف دې ته ناست چې لوستل کوي زمونږ. یو فضیلت د دې المحرر الوجیز کی لیکل دی چې سورۃ المائده چې کوم دی تدعا فی ملکوت الله المنقذہ، دا زموږ استادان ډېر وایي چې د سورت نوم سره سورۃ المنقذہ. د سورت نومونه ټیک دی وایي خلک، خو آیا د سورتونو نومونه توقیفي دي که غیر توقیفي دي؟ هلته یو دروند بحث دی. یعنې دا نومونه چې کوم د سورتونو مونږ وایو نو څه خو دا قرآن مجید کې چې دی لیکلي دي دا ټیک توقیفي شو. چې حدیث کې خو ثابت دي دا چې دا فلان کی صورت کې فلان کی نه مخکې او فلان کی نه وروسته ولیکه. نو پته خو دا ولګېده چې دا مرتب قرآن کې کوم نومونه دا خو دي توقیفي. خو آیا د دې لپاره نور څوک څه نومونه منتخب کولی شي؟ زه د دې حق کې نه یم. ما سوا د احادیثو نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د نومونه مختلف راشي، چونکې دا خو کار دا چې هغه دین د الله طرف نه بیانوي، دا خو ټیک د الله طرف نه شو. خو آیا څوک صحابي زموږ خو صحابه پرېږده، تابعین هم پرېږده، د مفسرینو نه هم اخلي. دې کې زموږ اتفاق نشته. کله کله مونږ هم وایو دا خطا ګڼو مونږ نه دي پکار. هغه نوم صحیح دی کوم چې قرآن مجید کې په خپله لیکلی دی، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه روان دی. کوم چې احادیثو کې لیکلی دی، کوم چې اجماع د امت سره ثابت دی، دی خو بس د مفسرینو هغه هم بیانوي چې فلانی وایي فلانی وایي. خو دا علمي لحاظ سره دا لږ بحث غواړي، په دې بحث پکار دی. منقذہ باندې د عذاب نه خلاصونکی، نو که دا نوم د الله رسول ویښی نو ټیک ده. لیکن دې سلسله کې دا کم حدیث چې ویلی دي د دې په باره کې عبدالرزاق المهدی کوم چې محقق دی دو تفسیر قرطبی هغه لیکلي چې لم اجد هو دا حدیث موږ نه دی مونده تر اوسه پورې. چې نن زمانه کې یو حدیث نه موندی شي نه ته پای باندې فضیلت ثابتولی شي. د قرآن خو د افضلیت نه مونږ انکار نه کوو، لیکن دا قسمه خبرې مناسب نه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منسوب کول. او بیا بل خبر دا چې والظاهر انه من روایت النقاش، دا نقاش یو راوي دی دا هغه روایت دی. بیا ورپسې لیکي چې هو موضوع بكل حال، بهر کیف دا حدیث موضوع دی.
نو ټیک ده نوم که وایي نو وایي دی، خو حدیث دی ورته نه وایي که نه. د حدیث حیثیت خو دغه دی چې دا حدیث موضوع دی په دې سلسله کې، نو لہذا د نوم دا انتخاب یا د فضیلت قول په دغه الفاظو کې دا صحیح نه دی. یو دویم فضیلت د دې ثعلبي لیکلی دی، کشاف کې هم لیکلی دی، بیضاوي کې هم لیکلی دی چې من قرأ سورة المائده، څوک چې سورة المائده وایي که نه هغه له به لس نیکۍ ورکولی شي، لس بدۍ به لرې کولی شي. رفع له 10 درجات، هغه له به 10 درجات سوا کولی شي. دا به څنګه سوا کولی شي؟ بعدد کل یهودی و نصرانی. دنیا کې چې څومره یهودیان او نصرانیان دي نو هغوی له په 10 کې ضرب ورکوه، نو څومره وایي؟ 100,000 وایي که دی نه هم ډېرې؟ دا ټول یورپ یهود او نصارا دي، نو دوی له 10 کې ضرب ورکوه، نو نیکۍ به دې هم دومره ډېرېږي، ګناهونه به دې هم دومره رېځېږي او درجې به دې هم دومره بلندېږي. سوال دا دی چې دا حدیث د حدیث په کوم کتاب کې دی؟ د تفسیر کتاب د حدیث کتاب نه وي. دې وجې نه د تفسیر په کتاب کې یا د فقه په کتاب کې یا د وعظ و نصیحت په کتاب کې چې ته حدیث راشي نو په هغې اعتماد مه کوه، اندادون د اعتماد مه کوه، اوله ګوره چا تجربه کار سړي نه زده کوه چې دا روایت څنګه دی، آیا صحیح دی که نادرست. حاشیۃ الشهاب کې یعنی کوم چې د امام بیضاوي کتاب باندې حاشیۃ الشهاب د دریم جلد کې 591 هغه لیکي چې دا روایت موضوع دی او د دې اسې غلط نسبت کیږي ابی بن کعب رضی الله عنه ته. نو بار کې دا صورت دغه فضائل دي، دغه فضائل نه دي ثابت، نور دا الله کلام دی او دا الله د کلام فضیلت په مخلوق په کلام داسې دی لکه څنګه چې دا الله فضیلت پټول مخلوق باندې. صورت کې دن نسې دي، باب کې دن نسې دي. نو باب کې دن نه ګڼ مسائل دي، هغه خلاصه زه ځان له نه وایم، د هر آیت لاندې وایم چې دې کې دا شی دی بس. او دې لومړني آیت کې څه دي؟ په دې کې تمهید او دعوه د صورت ته، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقد او عهد دا یو څیز دی که جدا جدا څیزونه دي؟ قرآن مجید اوفو بعهدی اوف بعهدکم وایي که دلته وایي عقود، د عقودو ایفا وکړئ. د امام ازهري مشهور لغوي تهذیب اللغت هغه لیکلي دلته کې چې اوفو بالعقود څه معنی ده؟ خاطب الله جل وعز المؤمنین بالوفاء بالعقود التي عقدها عليهم. الله رب العزت دلته خطاب کوي چاته؟ مؤمنانو ته کوي چې تاسو وفاء بالعقود کوئ. بیا لګیا یې نو بیا وایي چې عقود څه شی دی؟ العقود العهود، عقود او عهود یو څیز دی خو فرق درته ښیو. واحدها عقد، د عقود واحد عقد دی، وهي اوکد العهود. عهد کې چې تاکید پیدا شي نه ته څه وایي؟ عقد. عهد څه ته وایي؟ لوز. یو سړی بل سړي سره لوز وکړي دا عهد دی. الله لوز وکړي خپل مخلوق سره دا عهد دی. مخلوق لوز وکړي خپل خالق سره عهد دی. اوس دې وروستو دی وایي بیا چې عهدت الی فلان فی کذا و کذا فتاویله الزمته ذلک. یو سړی ما فلان کی سره دا وعده وکړه، مطلب دا چې په هغه مې دا شی لازم کو، همې دې پابند کو چې ته به دا کار داسې کوې زه به دا کار داسې کوم. خو چې کله مونږ دا ووایو چې عاقدته او عقدت علیه، د دې مطلب دا دی چې عقد هغه وخت کې راځي چې دا مونږه د عهد باندې یا ګواهان پیش کو یا پې قسم وکړو.
یا په گواهان پیشي یا په قسم پیشي چې دې کې مضبوطواله نور راشي. د شیخ یو دی لیکن عقد دا حد نه زیات مضبوط دی. نو پښتو کې وایي څه معنی کوي؟ پښتو کې معنی کوي پښتو کې خو عقد صحیح معنی نه کوي ځکه دا نور جبه د عجم جبه دي. یعنی کله چې موږ په یو لفظ باندې تاکید پیدا کو قسم په خو یا پای گواهان پیش دا عقد ده موږ خو دې هم لفظ وایو ځکه موږ سره وسشته نه بل جبه بل معنی نشته. ته دې وجنا د قرآن مجید صحیح ترجمه نهایت مشکل ده. ای وجه دا